کس چې د 200 کسان بچ کړي دي او سلی کورونه بچ کړي دي. د سیلاب د راتلو نه مخکې د اطلاع د وجنه چې د 200 کسان او سل کورونه چې دي دا بچ شوي دي. وزیر اعظم صاحب چې د غم راغوښتلی دی او ډیرو کسانو چې دی دله انعام هم ورکړی دی. نو اوس په یو څو ورځو کې تاسو د په الکترونیک میډیا هم وینئ، ځکه چې د هغه له طرفه پرون دا وینا شوې ده وزیر اعظم صاحب چې 3 تنه دي، دغه 3 تنه چې دي دا موږ هلته کې وزیر اعظم هاوس ته چې هلته کې به راغواړو او دله به انعام ورکوو. نو دا خلک څنګه بچ کړی دی؟ دا خلک د دې بچ کړی دی چې دی څاروي سرول، دا څاروو سرولو والا دي. نو دوی چاته په غرونو کې هلته کې ګلګت بلتستان چې دی کومه صوبه چې دی نو هلته کې د څاروي سرول چې څاروي سرول به دي په غرونو کې نو دي ته هلته کې پته ولګېده سیلاب را روان دی. هلته کې د واورې غر چې دی دا راوښویدلو، د واورې غر چې دی هغه راوښویدلو چې ده ته څنګه پته ولګېده چې د واورې غر راوښویدو. نو ده راواغستلو خپل ملګرو ته ټلیفون وکړو، کوم چې د دې کلي و علاقې و لاندې علاقې وې د دغه نه سیلاب نه لاندې راتلې. نو هغو ته ټلیفون وکړو چې غر ښویدلی دی د واورې او سیلاب چې دی هغه در روان دی. نو هلته کې چې کم کورونه و سل کورونه او 200 کسان چې دی هغه به دې کې اوسېدل. نو هغه ټول چې دی غرونو ته له پاسه ور وختل او هغه سیلاب راغی، د هغه کورونه هر سره یې ویوړل، خو جانې نقصان چې دی دا ونه شو. نو دا د په ټایم باندې اطلاع ورکړه د دې د وجې نه چې دی د هر سره بچ شو. د ده نوم چې دی وصال خان دی او دله دغه چې دی ډي آی جي پولیس چې دی کوم د ګلګیتو نو هغه وله 10,000 روپۍ انعام ورکړی. دغه شانتې یو بل یوټوبر دی اوله 1 لاک ورکړی دي. او اوس وزیر اعظم چې دی هغه هم راغوښتلی دي، هغه به ولهم د خپل طرفه چې دی انعام ورکوي. نو د دې یو کس د لاسه 200 کسان چې دي دا بچ شو چې په ټایم باندې د اطلاع ورکړه.